خپله پېژنګلو را سره وکړئ. نن دغه کلیزه مانځلې کېږي د دغه شهداو، څه احساسات هم دي، څه جذبات هم دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه هیډ ډپارټمنټ اف انګلیش یم، زما نوم انم سلیم دی. اور نن چونکې دا تقریب چې کوم دلته کې منعقد شوی و دا د 2016 د اټیک شهدا په باره کې شوی و او دا ځکه دوی دا تقریب کوي د دوی د ایصال ثواب دپاره دلته کې مونږ ختم القرآن هم وکړو. د هغې مقصد دا وي چې مونږ هغه شهدا نه دي هیر کړی، د هغوی قربانیانې چې دي هغه به خامخا رنګ راوړی دی او رنګ به راوړي. او د باچا خان یونیورسټي چې کوم اوسني سټوډنټس دي دوی دپاره هم دا پیغام ورکوي چې هر قسمه حالات راشي مونږ به خپل تعلیم جاری ساتو، د دهشتګردانو نه به نه یریږو او د دهشتګردانو مقابله به کوو. او اوس سټوډنټس چې کوم دي دلته کې سبق وایي هغوی هم دا احساسات او جذبات لري چې هر قسمه حالات راشي مونږ به د خپل یونیورسټي دفاع کوو، مونږ به خپل تعلیم حاصلو. اور باقی د ټولو چې دي نو عمده احساسات دي چې بالکل دغه کم شهدا او د هغوی له واحقین سره مونږ چې دی نو خپل احساسات یې سره شیر کړو او د هغوی په غم کې د هغوی غمرازي وکړو چې مونږ به همیشه د یونیورسټي ته داسې څوک هم په دې سترګه ګوري چې د یونیورسټي ته نقصان رسوي نو مونږ به د هغوی خلاف ودرېږو. میډم کوم عوامل چې د زنانو د تعلیم خلاف دي یا نن تاسو کوم ځای ته را رسېدلي یې څومره ستړې به هم کړي وي، نو هغې عواملو ته څه میسج ورکوئ او هغه جینکې چې هغه تعلیم وکړي میټرک یا بي اے وکړي په کور بندیوانې شي بیا مخکې راځي؟ هغې ته به زه دا میسج ورکوم چې ایجوکیشن، فیمیل ایجوکیشن، ویمن ایجوکیشن چې دی دا ډېر زیات ضروري دی ځکه چې فیمیلز چې کوم دي دا د ملک دپاره ډېر یو کلیدي کردار ادا کوي. نو هغوی دپاره ایجوکیشن چې دی دا پکار ده چې هغوی تعلیم حاصل کړي، د هیڅ قسمه دغه نه ونه یریږي ځکه چې واقعي زموږ سوسایټي داسې ده چې هلته کې د فیمیل ایجوکیشن د ویمن ایجوکیشن دومره دغه نشته دی، هغې ته دومره مطلب سهولیات نشته دی یا هغوی ته اجازت نه وي د سوسایټي په وجه باندې. نو زه به هغې ته دا میسج ورکوم چې بالکل هغوی ته د هغوی حق دی چې هغوی خپل ایجوکیشن حاصل کړي، د دې ملک دپاره، د دې قوم دپاره، د خپلو بچو دپاره څه وکړي. بیا چې کومو زنانو تعلیم حاصل کړی لکه تاسو نن دا بهر راوتلي دلته کې لیکچر کوئ ډېر سټوډنټان دي سره هغوی ته هغوی بیا بهر نه روځي دونه نالج ورسره وي هغه به بند پاتې شي. زه به هغې ته دا میسج ورکوم چې تاسو یو لیول ته ورسئ، خپل ایجوکیشن حاصل کړئ. نو هغه ایجوکیشن داسې نه دی د از خپل ځان دپاره هم ښه دی خو د هغې نه پکار ده چې تاسو سوسایټي ته څه بینیفټ ورسوئ. نو هغه په دې شکل کې تاسو رسولی شئ چې تاسو راشئ، تاسو یونیورسټي ته راشئ یا تاسو داسې نور چې کوم ډپارټمنټس دي په ملک کې په هغې کې تاسو راشئ، تاسو هغې کې خپل کردار ادا کوئ، تاسو پکې څه مخکې شئ، څه کار وکړئ ځکه چې دا ملک چې دی دا ملک چې دی دا به مونږه د سړو سره شانه بشانه یو شان چلو. میډم دلته چې کله هم فنکشن وي که نه لکه ګورنر فنکشن و نن فنکشن و تاسو پکې د سټیټ سیکرټري خپل کار سره انجام کوئ دومره سړو وړاندې چې د خپل دغه ټیم کې څه محسوسوئ؟ یاره زه خو زما همداسې فیلینګز وي چې بس زه دلته کې سټیج سیکرټري شپ کومه زیاتر فنکشنز کې ما وکړو نو زما همدا فیلینګز وي چې زه یې کولی شم او پکار ده چې نور فیمیلز چا کې چې دا پوټینشل وي هغوی مخکې راشي خپل پوټینشل د خلکو ته وښیي. داسې نه ده چې فیمیلز یو یا دا انوایرمنټ داسې نه دی موږ مخکې نه شو راتلی، موږ بالکل راتلی شو، موږ د هیڅ چا نه کم نه یو او موږ ته پکار ده چې خپل پوټینشل چې کوم موږ کې دی هغه موږ خلکو ته وښایو.